یا هر یو باطل دا همیشه پستر گسرو کی وسم زدیو بندی مد دیو بن پسر درو کی وسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وګورئ عزتمند اوریدونکو، تاسو ته پته راځي د څو ورځو زمونږ د مروجه جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په باره کې هغه کلیپونه روان دي. بریلیان ته بار هغه خو دغه خبر مو پیش کړی چې کنزل نه سنه جوړیږي. تاسو کې که څوک داسې غیرتي وي هغه میدان د مناظرې ته هغه راتللی شي، په دغه خبره باندې بحث کولی شي، نو هغه مخې ته راشي. واتساپ نمبر دی ته ما څو ځله هغه ورکو. اول خو د دې یو کس هغه واتساپ طرف ته راځي نو چې شرایط وغیره د هغې تعیین وکړي. دا یو کس چې دی نه هغه دی راغلی و واتساپ ته، د چې دی نه هغه د واتساپ باندې لږ خبرې اترې د سره زما شوي دي. د باندې ما کوشش وکړو چې د مناظرې طرف ته هغه راشي، لیکن د نه راتلو مناظرې طرف ته د ده بحث هغه زه ستاسو سره اورم. بیا د دې نه پس یو څو کمنټونه د بعضو کسانو هغه ستاسو سره شیر کوم. اول د ده بحث چې دی نه هغه وګورئ. السلام علیکم من اتبع الهدى. مفتي صاحب محترم ښه یاست؟ ادم سره کله ټیم در سره یې نو چې په یو مسله باندې سره مبحث وکړو نو که ټیم در سره وي. وعلیکم السلام ملګري، زه خو ستا پرونه پته مې تاسو سوال جواب ونه کړو. که بالفرض بحث کول غواړئ نو لکه بحث خو مونږ په وټساپ باندې نه کوو. مناظرې دپاره به شرایط ځای ځای د هغې ټول تعیین وکړو او د هغې نه پس چې دی نه هغه به د مناظرې ځای دغه پر مناظره به کېږي انشاءالله. وټساپ باندې زه ستاسو په تمه یم، که ستاسو سوات کې څوک یا د سوات نه بهر هر ځای کې چې تاسو څوک په دغې موضوع باندې د جشن عید میلاد النبي په موضوع باندې واقعي د افهام تفهیم یا د امن په ماحول کې هغه مناظره کولی شي. که ستاسو ځای یا زموږ ځای ته راځئ، مونږ د امن ذمهواري درکوو. که ستاسو ځای تاسو به د امن ذمهواري راکوئ نو داسې ځای تعیین به وکړو او هلته چې دی نه هغه به بیا مناظره وکړو. شرایط مرایط هغه د وټساپ باندې پر شرایطو تعیین وکړو او بیا به انشاءالله ورځ وټاکو، باندې به انشاءالله مناظره وکړو. زه ستاسو په تمه یم د جواب. نه جي نه وټساپ خو بحثونه نه کوو، دا وټساپ بحثونه ته مونږ یوازې او پښتو باندې ځکه پکار دی چې لکه دا کوم عوام چې اوري نو هغه خو په عربۍ نه پوهېږي، نو هغوی به هم واوري چې لکه دا دې څه وایي. نو زموږ خو مقصد هغه اظهار د حق دی. زموږ مقصد خو دا نه دی چې هر یو خپل علمیت ښکاره کړي. موږ خو مجادله نه کوو او نه چې دی نه هغه مقابله کوو. نو عربي نو پښتو کې پکار دی چې هغه ټولو ته پته ولګي چې دا دې څه وایي. لکه دا چې مونږ ګوره دا خو زموږ ستا مقصد څه دی؟ لکه ته ما ته اول دغه بیان کړې که نه، نو دا خو چې ګوره عوامو ته دغه کېږي نو عوام خو په عربۍ نه پوهېږي که نه، هغه په پښتو پوهېږي. زما ستا اورېدونکي چې که نه هغه په پښتانه وي. لکه ته چې بیان کوې د جمعې ته د جمعې بیان په عربۍ کوې که په پښتو باندې کوې، یا ته چې خپل عوامو ته وعظ کوې نصیحت کوې یا ته عوام په یو خبره پوه کوې نو ته یې په عربۍ پوه کوې که په پښتو باندې پوه کوې. زموږ مقصد خو دا دی چې زموږ عوامو ته یو حق مسله هغه معلومه شي، چې هغه پوه شي چې څوک په حق دي څوک په ناحق دي، څوک په غلطه باندې دي، څوک په غلطو کارونو کې اخته دي، څوک صحیح کارونه کوي، څوک صحیح دغه کوي، چې هغه پوه شي نو هغه به په پښتو پوه شي. هغه خو ستا په عربۍ نه پوهېږي که نه چې دا دی څه وایي. نو دا خو ګوره د تېښتې یو لار مه لټوئ که نه. ګوره چې ستا په عربۍ کې اوس څه مقصد دی؟ لکه د ملا به ته به ګوره هلکه په میدان د مناظرې کې ولګي، هغه به ټول دنیا وګوري چې څوک ملا دی څوک نه دی. ټیک شو؟ خو تاسو دومره همت وکړئ چې صرف د مناظرې د میدان ته حاضر شي، بیا به هلته پته لګي چې څوک ملا دی څوک ملا نه دی، څوک په حق دی څوک په حق باندې نه دی. هلته به بیا پته لګي. نو ستاسو عقیدې او دغه به هم خلکو ته ښکاره شي، ټوله دنیا به یې ګوري او زموږ هغه څه به هم ښکاره شي. ټیک شو؟ چې دلایل د چا سره شته دي د چا سره نشته دی. په دې کار نه کېږي چې بس ته وټساپ لګوې زه به دلته په وټساپ لګیا یم. دا خو دنیا ته دا خبرې نه ښکاره کېږي. مونږ خو وایو چې دنیا خبر شي د دې هر سره ونه چې څه حساب کتاب دی. تاسو چې کوم عوامو له دوکه موکه ورکوئ چې د هغې نه خو خلک خبر شي که نه. دا هر څه به په مناظرې په میدان کې کېږي. ټیک شو؟ چې څوک کتاب پیش کولی شي څوک نه شي، څوک د عربۍ پیش کوي څوک د پښتو پیش کوي، دا هر څه به هلته کېږي. ټیک شو؟ دلته کې مونږ صرف په وټساپ باندې ستاسو سره زه دغه کوم شرایط او صرف د مناظرې تاریخ ځای وخت د هغې تعیین وکړه. دا نور هر څه به هلته کېږي انشاءالله، چې څوک کتاب پیش کولی شي نه شي پیش کولی. عزتمندو دا تاسو وکتل دغه ملګری چې دی نه هغه صرف او صرف د هغه د تېښتې یو لار هغه تلاش کړي دي چې اوس په عربۍ باندې او نور چې دی نه هغه د ده سره مخې ته چې دی نه هغه څه نشته دی. دا زمونږ پیج دی، په دې کې چې دی نه هغه د دې د کمنټونه هغه زه رالم. دلته کې یو ملګري هغه کمنټ وکړو، وایي داسې کار به وکړو چې ته ځای وښیه چې درشو د دې موبایلو خبرې نه دي چې مناظره پرې وکړو. نو دې ملګري ته هغه ما په کمنټس کې هغه خپل نمبر وټساپ او هر څه چې دی نه هغه ولېږل مونږ یې په دې باندې او وټساپ رابطه وکړه. تر اوسه پورې ده چې دی نه هغه دې جواب نه دی راکړی، رابطه ده نه کړي. د دې نه علاوه نور چې دی نه هغه دې څومره ویډیوګانې دي په هغې باندې دي کمنټس کوي، ټول چې دی نه هغه اکثر څه کوي هغه دروغ دغه وایي دا کنزل کوي.
نو دغه چې دنه هغه کنزل د دینه سن جوړیږي د تاسو اوس هم دغه خبره کوم کنزل منزل د دینه کار نه کیږي تاسو واقعي کله تاسو کې چې دنه هغه غیرت وی تاسو چې دنه هغه د مور حلال فیس کلی وي په تاسو کې داسې یو غیرتی انسان وي چې هغه مخې ته راتللی شي اوس ورته هم دغه دعوت دی چې مخې ته هغه پیش شي خو ان شاء الله دی به د زهرو ډک ډرم چې دی نه هغه وسکي د خودکشۍ په حرام مرګ باندې به هغه دی مړه شي د حرام مرګ به هغه دی قبول کی لیکن د علماء دیوبند دغه بچو مخې ته به هغه دی هیڅ کله هغه د مخې ته راتلو هغه جرأت ونه کي ځکه دې ته پته ده کوم دوه درې ځله چې د هغه د استاد محترم مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی حفظه الله مخې ته هغه دوه درې ځله راتلو هغه چې دی نه هغه دی غلطي کړې ده دې ته پته ده چې هلته زمونږ کوم حشر شی و هغه حشر چې دی نه هغه بیا دوباره هغه کېدلی شي نو دې مخې ته د راتللو کوشش نه کوي او انشاءالله که دې مخې ته راغلل هغه ورځ به نوجوانان احناف د دې چې دی نه هغه جنازه وباسي چې هغه به د دې تاریخي جنازه وي او موږ په انتظار یو د دې باندې که اوس هم په دې کې داسې یو غیرتي وي چې هغه مخې ته راتللی شي نو دغه نمبر دی د واتس اپ تاسو ته په سکرین باندې راتللی شي دغه واتس اپ باندې چې دی نه هغه د رابطه وکړي او د مناظرې دپاره به انشاءالله د ځای تعیین وکړی شي د شرایطو تعیین وکړلی شي او مناظرې ته چې دی نه هغه پیش شي اوس هم دې ته دعوت دی